د پاکستان حکومت په سولر پینلو باندې هم ټیکس لګولې دی 18% ټیکس ته د پکم سولر پینلو باندې لګیدل دي چونکه په سوشل میډیا باندې دا خبره هم ډیره زیاته زیری ګرځشته چې دا ټیکس حکومت ختم کو آیا ختم کو کنه په دې باندې تفصیلا خبره کو خو غینه علاوه حکومت په بجټ کې مختلف شوبو د لپاره مختلف ډپارټمنټس د لپاره څومره پیسې مختص کړي دي د صحت د لپاره څومره پیسې مختص شوي دي د تعلیم د لپاره څومره پیسې مختص شوي دي یقینا چې تاسو اوري حیران بشئ تاسو خپل اندازو شي چې زموږ د حکومت پریارټي کم طرف لده جی ډیر ټایم نه خرابو ډیټیل طرف ته راځو ډیټیل سره په دې بجټ باندې ډیټیل سره خبره کو حکومت په سولر باندې 18% ټیکس لګول دي په سوشل میډیا دا خبره زیری ګرځشته چې حکومت د سولر نه ټیکس ختم کړو چونکه فلحال لاده کې هیڅ قسم ریالټي ځکه نشته دي چې د حکومت د طرفه افیشل اعلان نه ده شوی کوم سولر چې د بهر ملکونو نه امپورټ کیږي نو پاغه باندې حکومت 18% ټیکس لګول دي په پاکستان کې چې کوم سولر تیاریږي پاغه باندې ټیکس نشته کوم سولر چې د بهر نه برازینو پاغه باندې ټیکس لګي اوس حکومت دا ټیکس د بهر نه په امپورټ کولو باندې دا ټیکس ځکه لګول دي چې پاکستان کې کوم سولر تیاریږي هغه ګران دي او بهر نه چې کوم سولر راځي هغه ارزان ملاويږي عوام ته نو د حکومت پریارټي دا حکومت وایي چې پاکستان کې کوم سولر تیاریږي چې دا عوام اخلي دا بهر نه چې کوم راځي چې دا مونږ ګران کو په دې باندې مونږ ټیکس لګاو نو حکومت پر پاکستان دا کم لوکل چې تیاریږي دا مال به اخلي دا سولر به اخلي نو په دې حواله سره حکومت په دغه سولر پینلو باندې ټیکس لګول دي نو څه دغه ټیکس لا فلحال ختم شوی نه دی ډیر مرګري میسجز کوي چې ټیکس ختم نشو نو فلحال لا ختم شوی نه دی چونکه عوامو په ډیر زیات پریشر راوړل دی په حکومت باندې کې دې شي ختم کې خو لا فلحال افیشلی اعلان نه دی شوی د حکومت د طرف چې دا ټیکس ختم شو بل ټیکس چې کوم دی پس باندې لګیدل په غیر ډیټیل سره خبره کو په آنلاین شاپینګ باندې هم ټیکس لګیدل یو سړی آنلاین شاپینګ کوي مطلب مختلف پاکستان کې چې کوم پلیټ فارمز دی علي ټیمو اوس یو نوې راغله دي نه علاوه دراز دي یا نور داسې آنلاین چې څومره هم مختلف ویب سایټس دي دا غي نه چې ته شاپینګ کې نو پاغه باندې هم حکومت مختلف ټیکسونه امپلیمنٹ کړي دي بل د دفاعي بجټ چې کم دی هغه 2550 ارب دی دفاعي بجټ 2550 ارب حکومت دفاعي بجټ مختص کړی دی تعلیمي بجټ چې کم دی هغه 39.5 ارب دی چې دا مخکې 64 ارب او بل کال تعلیم د لپاره 64 ارب روپۍ مختص شوی وي او دا ځل تعلیم چې کم بجټ دی هغه 39.5 لکه مطلب تیر شوی چې کم تعلیم بجټ واغې نه هم را کم کړي 39.5 او ډیر زمونږه چې کم معزز اساتذه کرام صاحبان دي نو په دې تمري چې زمونږ تنخواګانې بزیاتې کی چونکه محکمه تعلیم د لپاره چې کم بجټ دی هغه تیر شوی کال په نسبت نور هم راکم شوی دی صحت بجټ چې کم دی هغه 14.3 ارب د صحت د لپاره اناونس شوی دی چونکه صحت د لپاره دومره کم بجټ مطلب نو پکار دا ډیر کم دی 14.3 د هسپتال چې کم بجټ دی هغه 14.3 ارب دی خو وزیر اعظم هاوس ایوان صدر قومي اسمبلی او د سېنات بجټ کې هم اضافه شوی دا دغه چې کم پر ایر ایکسپنسز دي آی کې اضافه شوی دا په مراعاتو کې هم اضافه شوی دا پنشن حواله سره دا خبر ده چې کله یو کس وفات شي نو لس کالو د لپاره به دغه کور ولته یعنی دغه خزله پنشن ملاويږي چونکه مخکې دا څه نه و مخکې به یو کس وفات شونه دغه کور ولا پنشن ځان تر واړو لایف ټایم د لپاره به دغه کور ولته دغه خزله د پنشن ملاوي دو خو حکومت دغه پنشن صرف لس کاله کو مطلب یو سړی وفات شي نو دغه په ځای به دغه خزله صرف او صرف لس کاله دغه پنشن ملاويږي خابل وزیر خزانه چې کوم دی غویل دي چې فوجي افسرانو تنخواه کې به 50% اضافه کیږي او د آرمی چې کوم جنرال ځوانان دي نو هغه په تنخواګانو کې 20% اضافه کیږي او د انډیا نه چې کوم جنگ پاکستان غټل نو هغه په وجه به د دې په تنخواګانو کې سپیشل الاونس هم ورکړل کیږي جی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ